تیره ورځ د سوات په علاقه کوکارۍ کې کلي کچېرې منعقد شوې وه په دې مقصد چې د پولیس او د ولس ترمنځ فاصلې ختمې شي او که د چا د پولیس نه څه ګیلې شکوې وي هغه په ډاګه کړي. د پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه وشو. خلیل الرحمن استاد د سټیج سیکرټري ذمہواري سنبال کړې وه. امیر زمان خان، شفیع الرحمن، برکت لالا، اختر علي خان، عبید الله خان، میاشا سید، برکت خان، گوهر علي، پرویز خان، امیر کرم خان، شوکت خان او سلطان روم څه غوښتنې او څه د خپل پولیس صفتونه وکړل. خو فهیم لالا د پولیس نه ټولې ګیلې وکړې او دوی ته یې د دوی کمزورۍ او د خلکو تکلیفونه په ډاګه کړل. د پولیس سره کې اختیار یې نو زموږ په علاقه باندې ګڼ ټکیاګانې روانې دي، د هغې څه مخنیوی وشو. زما په اډه کې ګاډۍ ولاړې دي چې ورته وایي ګاډۍ هېر کوئ دا غریب سړی دی. زما څو ټکې په روډ ولاړ دی، ما ته تاسو وایي چې سکول په چوټیانو کې تکلیف دی، سکول چوټي کېږي خو ګاډۍ ډک ولاړ دی. نو هغه په څه اړه دي چې یو پولیس هغې ته دا نشي ویلی چې ځه له اډه واله او ځه له ځای وګوره. یو پولیس د ګاډۍ نه تور شیشې نشي درکولی. د کوکارۍ ټولو ګاډو کې تور شیشې لګېدلې دي، اوور سپیډ کېږي خو دی والا پرچې نشي ورکولی. جعلي روپۍ چلېږي، په خپله مې بله ورځ نیولې دي 15,000 10,000 25,000 تاړې دې مې راوستې دي. سکیو صاحب راسره خصوصي تعاون کړی دی، دا زما نم ما له پرچه کړې ده، سړی جیل ته تللی دی خو غلطي کړې ده. په پرچه کې چې وشو نو وروسته یې ریمانډ نه دی اخیستی. که ته ریمانډ اخیستی دی نو دا سړي ته حل ویلی و چې زما د پیسې چا راکړي دي، خو ډایرکټ جیل ته لاړ، په تېره موږ ته جیل نه راوړل، خبره ختمه شوه، دښمني ماله روغه شوه. د تانا کوکارۍ ایسیچو روشنالي د ټولو راغلو مېلمنو شکریه ادا کړه او د فهیم لالا د سوالونو په جواب کې وویل چې موږ دلته په رواج چلیږو، ډېر غریب خلک ته د هغوی د روزۍ خیال ساتو. نو موږ وایو چې داسې یو وړه مسله په وړه کې شي حل کېږي چې د هغې نه غټه نه جوړېږي. نو موږ سوچ دا زموږ سوچ دا چې دا موږ په دغې باندې حل کړو. نور د لالا صدقې انشاءالله او پرې موږ نورو موږ وایو چې مسلې نه جوړېږي، علاقه کې امن انتشار نه جوړېږي. دا جعلي نوټونه والا چې دا موږ ونیول، موږ ریمانډ لپاره ولا درخواست هم ولیکو عدالت ته. نو عدالت د هغه عمر ته وکتل، صحیح العمر و نو هغو جیل ته ولیکو. زه د لالا ډېره شکریه ادا کوم چې په دغه ټایم موږ ته ټلیفون وکړو، زموږ سره کوآپریشن وکړو. بل د تورې شیشو خلاف زموږ په بازار کې دلته کې زیاتره د جمعې په ورځ باندې دلته خو دومره په دې کوکارۍ کې دومره د تورې شیشو رجحان نشته، خو دا د آوټسایډر راشي دلته کې نو هغه دا تورې شیشو وي، نو په هغې باندې زیاتره دا اوور سپیډینګ کېږي. نو اوور سپیډینګ خلاف هم الحمدلله موږ ښه کاروایي کوو، روانه ده. اوس مې ما هغه د 2-3 کارټونه راوړي دي، اوور سپیډینګ د لاسه ګاډي مې بند کړي دي. نور دا خلک ته انشاءالله تاسو هم اوس د دې نه نیکسټ تاسو ووینئ او امید لرم چې تاسو بیا ما په څه شي کې ډسټرب نه کوئ، په څه شي کې ما ډسټرب نه کوئ چې یا دا پرېږده یا دا بند کړه. مشر میلمه اس ډي پي او سیدو سرکل محمد اسحاق خان هم د راغلو خلکو د غوښتنې په حوالې سره خپل پولیس ته کویک حکم ورکړو چې دوی څومره مسلې دي چې هغه په پوري توګه ختمې کړی شي. مورر ولیکل سره دا به چک کوم دا ون ویلینګ دی، میلمانه راځي نو بلکل دغه نه تکلیف ډېر دی، اکسیډنټ وي. بل دا کوم استاد چې خبر وکړه د چوټۍ ټایم کې دا مخکې ما دې ته ویلو چې په دغه ټایم تاسو پولیس وباسئ چې دا کوم ټایم کې دا هلکان جنکۍ چې دا چوټي کوي یا سهار کې وي دا رش وي، دی د ما مخکې مې ویلو بې سهار وختي وځئ دغه ځای کې ناکبندي لګوئ چې کوم غاړې سپیډ کوي سهار وختي نو هغه بندوئ، د خلاف کاروي کوئ. خیر دی که په ټایم ورسره سورلۍ ناستې وي کاغذ تیارې واپس راځي خو لږ ډوز ورکوئ چې آینده لپاره دې سپیډ نه کوي. کم ماشومان چې یا بره دغه د پاسه کښېني دغه ګاډي ته هم ډوز ورکوئ. خو زما خیال چې زه خبره وکړم بیا یو تنې مو چلېږي هغه ختمه شي. نن به دا خبرې نه کېدې که دی دا خبرې پریکټیکل کوي. دا دوه خبرې لازمي دي، درې، یو دا ون ویلینګ والا، یو دغه سکول ټایم د چوټۍ ټایم، یو سهار وختي ټایم. ستاسو علاقه خو ډېر امن دی، دلته څه شته نه. موږ خو نوکري مخکې ما تاسو ته ویلو چې موږ نوکري په سخت ځایونو کې کړې ده. دا د هغې کې په روپۍ کې 4 زما خیال دا ځای نه دواړې به هم چې دا د امن ځای دی. سوات ټوټل سوات په یاد کړو، ځکه چې یو سړی ښکته نوکري وکړو په خراب ځایونو کې وکړي. نن چې موږ دلته ډي آر سی یا میټینګ کوو یا به هم داسې د علاقې مشران راغوسته نو هغه یو مشر سره 5 شپږ پښتو مګمار راغلي، هغه په ګاډي کې ناست دي چې روانېږي په لارې پته نه لګي چې یو بل نه طرز وباسي.
ستاسو علاقه ډېره ښه ده او کوم دغه کې موږ خو کته نوکري کړې ده تیز او د هغه ډېر بې فرق دی. بیا هم زه دا وایم چې ماته دې سړی ازمیخ وکړي، یو غلط سړی راته وښایي چېرې دغه سړی داسې دی چې هغه ګنده وي، نو دا ناسور دی. که ما ونه کړ نو دا ګز او دا میدان په دغه کړي مې دي دغه دی بلکل ګنده سړی نه شم برداشت کولی. باقي د دې روډ موډ خبرې ستاسو راځي نو خیر دی چې څو صرف د لیول وي، که چېرته بریکر وي، که چېرته نالی وي، نو هغه ایسیچو صاحب له پکار وي چې هغه میرزا صاحب ځان سره نوټ کړه چې بټۍ مې راولي، ډي آر سي پکې انوال کړي، مشران نور مشران انوال کړي. که هغه سړی نه مني زه دی ته سټیک آرډر کوم چې خلاف کارونکو د حوالات کې ځوړند کوي چې عوامو ته تکلیف او دی غلطه نالی وباسي، د بریکر وي نو دا خلاف کاروي کوي. د پروګرام په اخره کې ډي آر سي کمیټې ممبرانو ته اس ډي پی او د ډي آر سي کارډونه ورکړل او د راتلونکي وخت لپاره یې ترېنه د زوړ وخت په شان د علاقې د خلکو د مسلو حل کولو امیدونه څرګند کړل. دا وخت زموږ د پروګرام وخت پای ته رسي. د راتلونکي بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازه راکوي. په لوی الله مسپارم، د الله پامان.